بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حالات میں شروع کړیو درتا. 13 جمعه میں ویلو چې د نبی علیہ السلام لومبه واده د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره شوه دی او دا وخت د نبی علیہ السلام مبارک عمر 25 کالو او د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر 40 کالو او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په خواهش باندې دا نکاح شوه او واده شوه او د الله په دې کې ډېر حکمتونه دي ډېر رازونه دي په دې کې. اب ان شاء الله چې ته موقع پیښ شي نو زه به یو بیان تاسو ته په دې کوم چې د نبی علیہ السلام دا زیات ودونه ولې شوي دي او لومبه واده د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره ولې شوي دي. دا ځان له موضوع ده ان شاء الله مقرا شي بیا به درته وایم. دا مې د تویل چې ټول د نبی علیہ السلام اولاد د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه دي سوا د یو بچینا چې دا غنوم ابراهیم دا په مدینه منوره کې پیدا شوه دی د ماریه قبطیه رضی الله تعالی عنها نه. بهر کیف عمر د نبی علیہ السلام مبارک چې کله 40 کالو ته تقریبا نږدې شو نو پروردگار ورته نبوت ورکه لوی منصب د پیغمبره. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے بخاری شریف کے حدیث تے کہ دا نبوت نمخ کے نبی علیہ السلام بخوبون لیدل. اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحة فی النوم. خشت خوبون بنبی علیہ السلام لیدل. دا پیغمبری دا د الله د طرف نه یو نعمت ته دا کسبی شی نه دی او په کسب نه ملاویږي. قرآن شریف کې الله فرمایي الله یعلم حيث يجعل رسالته. د مکی خلق و ابو جهل هغه به ویره مشر د مکی زیما او دا پیغمبری دی یتیم ته ملاو شو او دی غریب ته ملاو شو او دی کشر ته ملاو شو. مونږ کې دی کشر دی عتبہ بوی سردار د مکی زیم شیبہ بوی سردار د مکی زیم مالونه مونږ سره دي دولتونه مونږ سره دي کار او هغه زمانہ کې چې کم د تجارت اسباب واټول باندې او د تجارتونه ارس مونږ سره دي د قوم او د کلی مشری مونږ سره د پیغمبري د تمل او شو. الله فرمایي الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله وی کم ځای کې چې د پیغمبري دم نو دا ځای ماته معلومه چې دا مناسب د پیغمبره دی او کنه دی. لکه یو زمکه ده او یو زمیدار پکې فصل کری نو دا زمیدار ارض فصل غنم نه لولي. بعض زمکه داسي چې هغه کې غنم اونستل نو دا غنم خوري تخم ختم کی وی خوري. بعض زمکه داسي چې هغه به غنم زرغون کې خو بیا قابل د دینی چې د غنم له ترقی ورکی طاقت پر زمکه کې نه د زرغونتیا برابر نه شاړ زمکه او چې کم ازمکه د دې قابلې چې دا غنم زرغونی او دا بوټي غټي او دا بار کوي او دانا مضبوطه خېجي نو زمیدار بیا را تخم په اغزمکه کې کوي. یو زمیدار په دې پوي چې دا ازمکه قابل د کاشت او دا نه ده دا قابل د زرغونتیا دا او دا نه ده او دا د فصل د کرلو ازمکه دا او دا نه ده نو رب العالمین به په دې نه پويږي چې دا انسان د نبوت قابل دی او دا نه دی. دی د نبوت بار وړي شي او دی د نبوت بار نشي وړي او د نبوت د لوی طاقت دی لرلی شي او دی نشي لرلی او بیا د پیغمبره
چې کوم مقاصد دی هغه مقاصد دی پوره کولی شي او دی نشي پوره کولی. نو الله وی الله اعلم حيث يجعل رسالته، وی چې کوم ځای د پیغمبري مقرروم دا ځای ماته معلومه، هر چاله د پیغمبري خو نه ورکو، دا خدا داد د الله د طرف نه یو نعمت ته، او هغه ځای کې د پیغمبره د بوټي نه لای چې کوم ځای وته معلومي رب العالمین ته چې دا بار وړي شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاله نبوت ورکاو. نو نبوت یو خدا داد شی دی د الله د طرف نه دی، او دا خوبم د الله د طرف نه. که یو سړی وای چې د خوب خشته وینم، دی په خپل سوچ خوب نشي لیدلی، دی چې ودشي نو د الله د طرف نه د دې درته القا کیږي او دی خشته خوب نه ني، او یا شیطان دې درته ناستي نو هغه ورته وسوسه چي. خدا خوب که شیطانی دی او که رحمانی دی، دا خوب درې قسمونه دي، یو ته رحمانی وي، بل ته شیطانی او بل ته حدیث النفس وي. دا درې واړه د انسان په اختیار کې نه دي، دا د الله د طرف نه دي یا د شیطان د طرف نه دي، خدا الله د خپل وس پکې نشتا. یو سړی په خپل وس خوب لیدي شي نه، چې د ښه خوب وینم او یا د خراب خوب نینم، دا د وس نه دی. نو دا خوب خشته خوب د الله د طرف نه دی او نبوتم د الله د طرف نه دی، هغه ما به الاشتراک شی دی. نو نبی علیہ السلام مبارک مخکې خشته کلی خوبونه لیدل. بخاری شریف کې راځي مضبوط حدیث دی د نبی علیہ السلام، بی بی عائشہ صدیقہ فرمای اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم الرؤیا الصالحه فی النوم، خوبونه به خشته کلی لیدل. او بیا فرمای دا خوب بسنګاو، دا بداسیو چې کم خوب به ولید نو جاءت مثل فلق الصبح، بخاری شریف کې حدیث ته. نو فلق الصبح د سبا سره تشبیه په دو سيزونه کې ورکای، لکه څنګه چې سبا روخانه او واضحه، د قرنګ د خوب تعبیر به نبی علیہ السلام ته واضح او روخانه، د خوب په تعبیر به پویدو. او یا مثل فلق الصبح زمو علماء لیکي وی لکه سبا چې روخیږي نو د شپې هغه تیاره ختم شي، د سړي په دې ځل کې یو انحراف پیدا شي، یو کولواله پیدا شي، یو انبساط پیدا شي، فراخی پیدا شي، زړه خوشاله شي. د قرنګي دي خوبونو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک به خوشاله شو، لکه به انبساط پیدا شو، خوشحالی به پیدا شو. دا د پیغمبرانو مخکې خدای پاک خی، لکه حضرت یوسف علیہ السلام خوب لیدل او قرآن شریف کې الله فرمایي پل پلار ته خوب بیان کا کہ البابا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یو لستوری میولیدل او نور او سپومه میولیدل چې ما ته تعبیری او ما ته سرټیټه دی. نو پلار خو پیغمبر هغه پوه شو چې دا یو لستورو نستا یو لسرونه مراد دی او د نور او سپومه نه زم مراد مور دی مراد دا. نو کدارونه دی خبر شي چې خمون به د یوسف تابع کیګو، د تبا سرټیټه کیګو، نو دا درته سازش جوړ نکي. نو یا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين، شیطان ګور ډېر لوی دشمن دی، دارونه بدر تولم سي او سکیم سازش ته جوړ نکي. نو چې کله بیا یعقوب علیہ السلام سره د خپل بچو مصر تلام د یوسف علیہ السلام په دعوت او ملاقات لا، نو قرآن شریف کې الله فرمایي خروا له سجدا، دا ټول ورته سرټیټه شو. نو فورا وته یوسف علیہ السلام وی خپل پلار ته یا ابت هذا تاویل رؤیاي من قبل، بابا چې ما کم خوب مخکې لیدو دغه تعبیر شو. نو دې لیدل دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک خشته کل خوبونه خودل. دا پیغمبر سره خدای مدد کوي. قرآن شریف کې الله تعالی د ابراهیم علیہ السلام په حق کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین، چې ابراهیم علیہ السلام لمخ کې ما هدایت ورکړې لا رکوټیو من قبل، دا ماشوموالی نه پکې د هدایت آثار پراتو، او كنا به عالمین مونږ ته پتا وا چې د کې صلاحیت د نبوت او د پیغمبر اشتا. بهر کې زمارونو نو دا خشتخ کل خوبونه نبی علیہ السلام لیدل. نو بی بی عائشہ فرمائی ثم حبب الیه الخلاء، ځان لواله وته محبوب شو، لکه دا پرې وته چې د خلکو نه ځان لشم. ولی ځکه قوم د کفر او شرک عبادتونو کې مبتلا دي، کافران دي او مشرکان دي او بوتانو ته سجدې لګي او د بوتانو په نومونو نظرونه او نیازونه کوي او نظرانی ور کوي او د بوتانو په نوم باندې دا منخته کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے یو ځل یو صحابي ته پوښتنه کوي
حضرت انس فرمایي د خادم او د نبی علیہ السلام وی ما یو ځل د حضور پاک نه تاسو کړو چې د الله رسول تا چتا د نبوت نه مخکې چته بوت طرف ته رجحان او میلان پیدا شوی دی وینا وی زما د ماشوموالی نه د بوتانو نه نفرتو او چرته د بوت نظرانه صدقه دی خوړلې ده وینا وی یو مجلس کې د ناستو او په مکه مکرمه کې یو بل کسو داغه نومو زید ابن عمرو ابن نوفل دا زید ابن عمرو ابن نوفل دا حضرت عمر فاروق د ترزویو او مشهور صحابي دی حضرت سعید ابن زید چې عشره مبشرو کې داغه پلارو دیم د بوتانو د عبادت نه توبه تایب شوی یو مجلس کې ناستو او غوخه پرته و ډوډۍ پرته و او دا غوخه د بوتانو په نوم باندې لاله شوی و دغه اونده وبمالي او کسر د بوتانو په نوم دا غوخه دا ذبح شوی و نو چې څنګه کې خو دې شو نو نبی علیہ السلام دعوت نو خورا وی مې چې ځخو نه خورم دا د بوت په نوم لاله شوی ده وی اغه زید ابن عمرو ابن نوفل وی چې زم د بوت په نوم غوخه نه خورم د بوت په نوم چې کم ساروي ذبح شوی دي دا نه خورم نو زید پکې مشرو نبی علیہ السلام وی د په عمر کې کشرو نو هغه زید وی ډیر خشته دلیل وی اوس په پلکه هغه خبره پرته هغه زید د مکی خلکو ته وی خلکا وی دا ساروي الله پیدا کړل دله په دی وجود کې د ګرځېدو طاقت الله پیدا کړی او د چې کوم غیا خورل دا مولا الله پیدا کړی دا نو دا د بوتانو په نوم ولې لاله وي پکار چې د خدای په نوم دا لاله کې نو حضور پاک وی په خپل ژوندۍ کې ما د بوت په نوم ذبیحه او حلال شي نه دی خوړلې دا غین الله ساتلی او حضرت زید ابن حارثه کوم چې د نبی علیہ السلام غلام دی وی یو ظلم طواف کو د بیت الله د بیت الله نګي چا پیر بوتان پراتو نو زمونږ بدا عادتو چې مونږ باغ بوتانو لګوته وړلې لکه اوس چې سړی طواف کوي او حجر اسود نه لاس یوسي دا یو احترام دی دا رنګي بدوی دا خپل بوتانو احترام کو نو ما مونږ بچتلو نو بوتانو له موږ ته وړي نو ما یو بوت اصاف دا غنمو وی هغه بوت له موږ ته یوړي نو نبی علیہ السلام منه کړم چې مونږه ګوته ورونوړي نو چې دوباره بیا پیرالم نو ما دوباره قصدن ګوته ورولې چې نبی علیہ السلام بسوي نو چې دوباره مې ګوته یوړې نو یې په سخته منکړم تا ته مانو چې دې لګوته ما مولا دا څه شیونه دي دا کانی نه په خپل تراشه او جوړوي او بیا تعظیم او احترام کوي دا جاهلیت په دنیا کې چې قمقل قوم دي او مشرکان دي چې څوک شرک کوي دنه قمقل شی بل نشته دی لوی رب چې دا ټول کائنات یې رونو پیدا کړی او د دې ټولو کائناتو د چلن تنظیم یې کړی دی هغه خدای سره شریک ګڼل او د خپل لاس مورته جوړول او هغه لسترګي او غاخونه او هغه شکلونه جوړول او هغه مالک د خیر او د شر ګڼل دا ډېر لوی قمقلتوب شکر الحمدلله مونږ په دې خوشاله یو چې خدای زمونږ په زړه کې صحیح کله توحید او د ایمان عقیده چولې او خدای دې په دې عقیده ژوند او مرګ نصیب وګرځول. نو نبی علیہ السلام د دې سيزونو نه بازان سات مکمل نو چې کله دا خوبونه لیدل شروع شو نو نبی علیہ السلام تحبب الیه الخلاء ځان لش دا وتخوخ شوا چې د ځان لشم. نو حدیث کې راځي په بخاری شریف کې چې ځان لشو نو کم خوابت غار حرا تبت غار حرا تبلا بخاری شریف کې په دې لومبو صفو کې دا حدیث ته نبی علیہ السلام مذکور دی غار حرا تبلا. غار حرا یو غر دی په مکه مکرمه کې هغه ته جبل نور وای دا غر په سر کې یو غار دی فکان یخلو بغار حرا التبه ځان لبکې ناست نو سبع کول فیتحنس فیه هغه کې به د الله عبادت کو. اوس ذهن کې دا سوال راځي چې دا غار حرا ولې د عبادت لپاره منتخب کو یو سوال. دویم سوال دا راځي چې د نبوت نمخ کې نبی علیہ السلام کم عبادت کو څه کول نبوت خلا ملو شوی نه. د لومبي سوال جواب علماء ګڼ لیکلي دي چې کوم آسان دی هغه درته وی غار حرا یو خدان لدی او عبادت خوان الکی چې سړی د مخلوق نه یو پټی لګزان لای او رب العالمین ته متوجه شي نو له عبادت خوان کوي. د دې وجنه د شپې د عبادت فضیلت ډیر راغلی دی. تهجد ولی
ځکه دې د مخلوق نه ځان لې خلقو دی ریا پکې نه شر شور پکې نه نو سړی الله ته پوره متوجه وي د خلکو مخکې چې عبادت کې څوک به ټوخي کوي څوک به شر کوي څوک به چغې وایي نو ستا توجه به د الله نه هغه بندګانو طرف ته پیدا شي چې سړی ځان له عبادت کی توجه صرف رب العالمین ته الله ته خشوع خضوع مزیدار نو یو خو غار حرا ځان لدی نو ته به چې ځان لزین خو نورم ډیرو کنه دی ولې غورک نو بعض علما وی د نبی علیہ السلام نکاح عبد المطلب دغه ځای کې عبادت کړو نو ځکه دا ځای خو یو جواب دام دی ټیک ده بعض علما وی دا داسې ځان لزیو چې د خلکو د رسیدو نه محفوظو واقعی غار حرا پاغه غر کی اوچت تقریبا 100 کیلومتر یا داغه نه کم زیات مزل دی وتا د غر د ویخ نه چې بره خېږي نو څوک رسیدل رسایی وته ګرانه ده نو سړی پکې ځان له مطمئن عبادت کوي لیکن رونو مزیدار خشته جواب ده دی که تاسو لاړې خدای مبوزا او غار حرا ته ورسېده او داغه محل وقوع ته مقتل نو پخپل به محسوس کې چې دا ډېر مزیدار ولی ځکه غزه داسې دی لکه ته دا جوړ د عبادت ته پاره دی ځان له یو خشته مزیدار رکوټه غار چې نه پکې سړی ودرې دي شي نه پکې سړی سملاستې دي شي ډډه به پکې وي او مخه بالکل بیت الله شریف ته مخامخ دی بالکل مخامخ سړی چې الته کې پغار حرا کې کینه ودرېږي او یا کینه پاغه غار کې نو مخامخ بیت الله اوس خو بیت الله ځکه نخکاری چې غیر چا پیرته برنډي دي خدا بیت الله برنډي اوسم داغه د نخکاری نو سړی په خپل محسوسای چې کدا برنډي نه وي نو عین بیت الله په نظر راته نو داسې زید چې ځان لم دی د خلقو د رسینم بچ دی او چتم دی محفوظم دی او یو داسې غار دی چې تبه کې عبادت لپاره مستقل جوړ دی او مخامخ بیت الله شریف ښکاري نو داسې نبی علیہ السلام دې د پاره منتخب کو چې دلته عبادتم کوم د باران نه محفوظ د نور نه محفوظ او سړی پکې سملاستې دي نشي چې ناشته چې پوره د الله عبادت پکې وکي او مخامخ بیت الله ښکاری او د بیت الله کومه کونه مخامخ ورته ښکاری چې کومه کونه د بیت الله د حجر اسود والا کونه بالکل د حجر اسود والا ګټ ته مخامخ غار حرا په مکه مکرمه کې دا غار د په جبل نور کې مخامخ نو دې کې به عبادت کاو بیا عبادت یې څه کړې ده فیتحنس فیه عبادت پې کاو عبادت یې څه کاو سو کوئی د ابراهیم علیه السلام د دین سبا د آثار پاتیو نو الګیا د په هغه طریقو باندې د ابراهیم علیه السلام د دین چې کوم آثار دي نو هغه آثار مطابق عبادت کوي بعض علما دا وایي سو کوئی نه د نبی علیہ السلام مبارک عبادت سو الهامی عبادتو رونو دا خبر ذهن کې واچوي چې پیغمبر د نبوت نمخ کې ولی خامخا دی ولایت خوښتا نبوت نشته ولایت نشته ولی ته الهام کیږي د الله د طرف نه ګوره خوبونه به لیدل تر دې حد پورې بیبي عائشه صدیقه فرمایي یو حدیث دی په مسلم شریف کې په صحیح سند دی مسلم شریف مضبوط سند سره دا حدیث منقول دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي عائشه ته فرمایي وی عائشه وی اغه انی لا اعرف الحجر انی لا اعرف الحجر الذي كان يسلم علي قبل النبوه وی اغه کانه چې د نبوت نه مخکې به په ما سلام اچاو وی هغه ما ته معلوم دی انی لا اعرفه الان وی اسم ما ته معلوم دی هغه کانه او یو روایت کې داسې دی چې زه به کله د دې کاڼي مخکې راتېرېدم نو دې کاڼي به ما ته په بلند اواز ووي السلام علیک یا رسول الله اواز به راته پسې مسلم کې دا حدیث موجود دی او په مضبوط سند موجود دی چې الله رسول په دا دې سلامي نو ګوره دې آثارو ته ګوره د نبوت نه مخکې کاڼي په سلام اچوي په نبی علیه السلام کاهنان خبرونه ورکوي او خشته خشته خوبونه ویني نبی علیه السلام مزیدار مزیدار نو چې دا سیزونه الله القا کوي انسان ته خوبونه نه نو د عبادت الهام متفضل کې کوي چې په دې طریقه عبادت کوا دا طریقه عبادت کوا په دې طریقه عبادت کوا نو په هغه طریقه نبی علیہ السلام پاره کې عبادت کو او یو روایت کې د یتحنسو په دې یتحنفو دی فیتحنف فیه او دین حنیف هغه دین دی چې کوم د ابراهیم علیہ السلام دینو یو حدیث پاک راځي الانبیاء كلهم اخوه لبني العلات وی انبیاء ټول علاتیرونه دي ابوهم واحد و امهاتهم شتى وی پلار یو د ومن دي جدا علاتیرونه ایته وی چې پلار یو ومن دي جدا دي ته علاتیرونه یې پاره بک
نو ابهم واحد د ټولو پیغمبرانو پلار یو دی امهاتهم شتا من دي جدا دي مقصد څه شروع مقصد دا چې عقیده د ټولو پیغمبرانو یو ده اصول یو دي اصول آدم علیہ السلام نه نبی علیہ السلام پورې چې څومره پیغمبرانو عقیده ټولو مشترکه ده فرق پکې نشته اصول د عبادت یو دي مونږ هغه ټولو پیغمبرانو منځونه کړی دي اصل دا شو ټولو پیغمبرانو زکات ورکړي دي عبادت بدني مالی دا اصول دي او فروعات چې دي فروعي مسائل د هر پیغمبر بیا جدا دي لکه د موږ طریقه د نورو پیغمبرانو جدا او زمونږ د موږ طریقه جدا اوقات د نورو پیغمبرانو جدا او زمونږ جدا دي نو یتحنفو د بل روایت کی دین حنیف دا د ابراهیم علیه السلام د دین نومو لکه زمونږ د دین نوم چې څنګه اسلام دی رضیت لکم الاسلام دینا نو د ابراهیم علیه السلام د دین ممکن ده چې الله وته الهام کو القام کولا او بعض آثار د ابراهیم علیه السلام د دین پاتیو دا غي مطابق لګیاو او رب العالمین ورته په خوبونو کې یا په ځل کې القا کولا ولایت خو دې دا غي مطابق نبی علیه السلام عبادت کو خف يتزود ځان سره به توخه وړله توخه به وړله چې توخه وړي دا ولي وړي توخه خوري بس تو خزان سره وړي دې درونو یو بل مسله معلومه شو بعض خلک رهبانیت وال عبادت کوي لکه عیسایان او داغي پادریان او داغوی هغه خاص خلک نو هغه ډوډۍ نه خوري ودونه نه کوي دا په اسلام کې شدیده ګناه ده لا رهبانیت فی الاسلام قرآن شریف د دې نه ګورې منع کړی ده اوس نبی علیہ السلام ځان لده بعض خلک د دې نه یو خبره معلومه لکه اوسم یو سړی بلار شي او په یو جونګړه کې او په یو غار کې با سلويخ ورځې چلو باسي او عبادت وکړي نه اوس چې چلو باسي په جمعات کې بکینه یا اوس کته عبادت کې اعتکاف کې په جمعات کې بکینه شال ازمه کې ته غرونو ته ځنګل ته بنه دي ولی نبی علیہ السلام تلې وې تمامه نه کې نبی علیہ السلام چې کوم وخت کې تلې دي او دغه چلې نبی علیہ السلام استلې هغه وخت کې منځونه لا فرض نو په نبی علیہ السلام او نه د جمع د منځ حکم راغلیو اوس پتا منځ فرض دی او د جمع منځ در باندې بنا بر یو قول واجب دی یا سنت مؤکد دی او د جمع د منځ ثواب د ځان له د منځ په نسبت یو په 15 یا په 20 چنده زیات دی نو چې ته ځان له اوس په غار کې کین یا په جونګړه کې کین او د جمع منځ در نه پاتې دی نو ګټه دی وکړه کتاوان دی وکړه نفلی عبادت کېلتا سنت مؤکد دی پرې خودل بنا بر یو قول واجب عبادت ته پرې خود د جمع د منځ وی ثواب د نه پاتې شو نو دا په شریعت کې هغه شریعتونو کې جایز وو زمونږ په شریعت کې منع دي هغه به ودونه نه کول او زمونږ په شریعت کې نبی علیہ السلام د واده حکم کړی دی چې باقاعده وادو کې تزوجوا حدیث کې راځي ودونه وکي او من رغب عن سنتي فليس مني النکاح من سنتي زما د طریقو یو طریقه ده چا چې ردین رغبت او رهبانیت طرف ته اعلان وکاو وی دا زما طریقې والا نه دي نو نبی علیہ السلام توخه وړله دینه بل معلومه شو توخه بزان سره وړي ځان سره توخه باقاعده وړه او حدیث کې راځي چې کله به مدت تیر شورا بنغي بیبي خدیجه ته په پتا وا چې نبی علیہ السلام سره به توخه خلاصي نو حضرت خدیجه رضی الله عنها به سره توخه وړله توخه به سو ستوان به ستوان عموما او به بتکی کې به ځان سره وبې وړي قسم دې سړی حیران شي چې د خدیجه رضی الله عنها د حضور پاک سره سونه محبت الله ول انتخاب کړی او څومره تکلیف برداشت کړی د دې زمانه خدای بداسیونه کی سړی چې طاقتمن سړی وینو غار هرات نشي خته ګران کار دی پزرو دمو بخیږي پسلم نه پزرو هر دو قدمه پس بکینه ګران کار دی نو ما وی خدای مونږ نشو خته ځوانان یو تکلیو او بیبي خدیجه سره بدوبو بتکیمو او ستوان او خوراک به مور سره او د دې ویخ نه هغه سره پورې نبی علیہ السلام پسې وړلې داسې بیبي ولا خدای پاک ور کړی و نو توخه به سره پرته و پاغه به خپل گذره اوقات کاو نو چې سلويخ کاله ته عمر ورسید نو رب العالمین نبوت ولا ورک پس ویم تاریخ نبوت ملو شو نو علما پکې لګ اختلاف کوي سو کوئی نبوت دا د ربیع الاول پاتم تاریخ ملو شوی دی ځکه پیدایش د نبی علیہ السلام د ربیع الاول پاتم تاریخ
ما د طویلو چې اختلاف شته څوک نه هم یادې څوک اتم او 12 ربیع الاول اس مشهور دی د ولادت تاریخ. دا هيئت دانانو رد کړی دی ځکه د نبی علیہ السلام چې کوم د پیدایش ورځ دا په 12 نشی راتلی، هغه حساب کتاب یې لګولې دی. نو سن 8 ربیع الاول ولادت شو او سن 8 ربیع الاول دا بیا نبوت ملو شو، نو 40 دن پوره شو. او بعض حضرات وینا پر رمضان اولسم تاریخ نبوت ملو شوی دی، نو بیا تقریبا 40 کال او شپږ میاشتې تقریبا ترې نه جوړیږي. بهر کیف نبی علیہ السلام دا واقع په خپل ذکر کوي، دا د حضور پاک د خلی مبارک وینا ده. وی زناستم پر غار حرا کې او دې کې یو څو کسان راغلل، زیرا پاسولم د خپل زینا لومبه خو زما شق صدر وکړه. هغه کوم سینه مبارکه چې شلای ما درته مخکې بیان کې ویل چې سلور دله د نبی علیہ السلام شق صدر شوی دی، سینه مبارکه او تسریل شوی ده. یو چې کوم وخت بیبي حلیمه کراو، دویم د نبی علیہ السلام عمر لس کالو، او دریم چې کوم وخت نبوت ورته ملاویږي، او سلورم چې کله نبی علیہ السلام د معراج په سفر ته دا سلور کرتا دا شق صدر شوی دی. نو نبی علیہ السلام په خپل ذکر کوي، بیهقی په دلائل النبوت کې دا واقع ذکر کړی ده، او جلال الدین سیوطی په خصائص کبرا کې دا واقع نقل کړی ده. دا د نبی علیہ السلام زبانی ده. وی دو کسان رالل، رستو بیا حضور پاک فرمایي یو حضرت جبرئیل او یو حضرت میکائیل وسره نور فرشتیم دي. نو یې دې پاسولو، نو یې زما دا سینې دې دې کې وشلوله بو باندې. وی سامان ټول د جنت نه راوړی دی او به د زمزم استعمال کړی دي. دا ګورېرونو د عام عادت خلاف کار دی ښا، دا د عقل نه بار دی، او دا لو د عادت نه چې کوم شی بار هغه ته معجزه وای. لکه د کانی خبره کول څوک مني چې کانی به خبرې وکي، کانی خبره د نبی علیہ السلام تر دې ته معجزات وای. یو د عقل او د عادت نه خلاف کار چې یو نیک صالح مسلمان نه صادر شي نو هغه ته کرامت وای، او د عقل او د عادت نه خلاف کار د پیغمبر نه صادر شي هغه ته معجزه وای. یو ټکی باندې اکسیډنټ شي یو سړی پکې بچ شي چې ته تاسو لور شي نو اسوي وي بس په معجزانه تور سے بچ گئے. الکه ته پیغمبر ایسا چې معجزانه تور پر بچ گیا، دا غلط خبره ده. معجزانه تور صرف پیغمبر ناراضي دا وای چې الله می مدد وکړه، یا غیبی تور خدای بچ کړم. من خلق سوي یا رجی بس د خدای یو معجزه ونه دا زر وای کنه وای الکه څنګه بچوي یا بس یو معجزه وا. نو ته پیغمبر معجزه خو په اصطلاح کې د پیغمبر سره خاصه ده، نو دا د اصطلاح نه ځان ساته. دا بنوای چې معجزان اخبار کې بم غټ سرخی بلګیدلی معجزان تور پر بچ گئے. معجزان طاقت معجزه صرف د پیغمبر سره، ما سوا د پیغمبر هغه ته کرامت ویل شي، دا الله مدد وته ویل شي. معجزانه لفظ باندې استعمال ہے، دا د شریعت په اصطلاح کې صرف د پیغمبر هغه کارونو ته وای چې د عادت او د عقل نه بار صادر شي. نو دام د عقل او د عادت نه بار خبره ده. سینه شلیږي وینه ته نه بیږي، او سینه بغیر ګندلو بیا پیوس کیږي، او زړه انځل کیږي. نو سامان ټول د اپریشن د جنت نه راغلي دی. نبی رسول الله وای او اوبد زمزم استعمال شوی دی. علما د دینه معلومي چې د زمزم د وبونه برکتی وب په جنتونو کې نشتا، د حوض کوثر نم دا غوړه دی. ولی که نور اوبد دینه بهتره وینو د نبی رسول الله د زړه د مبارک دینځلو د پاره بیغه وبراوړي چې سامان د جنت نه وروړي نو ابه راوړي وکړه د زمزم په بوې وینځو. او د زړه سردا سي پټي غونډه لوتلاوا وی هغه ته لری کړه وی غورځولا. او نبی علیہ السلام ته اوري وی دا د انسان په ځل کې د شیطان د ناس تجالي چې داته لری کو ختمه کو. او یو کاسه و د سرو زرو چې هغه د ایمان او د علم نه ډکوا هغه زما په دې سینه کې ورواړوله. ایمان او علم پستر ګنخ کوي دلته وجود نشتا، خو عالم بالا کې دا ټول اعراض د دې عالم الته وجودونه لري. لکه زمون مثبت لیکيږي، روزه بت لیکيږي، او زمون حج او ذکرونه بت لیکيږي. نو تبه ټول خو پاغه سیس کې را دي چې کوم شی مادي وي دا سین ته لیکيږي. نو څه جوابونه علما نورم ورکي، خو مضبوط جواب دا دی چې د دې عالم اعراض چې دي چې هغه نه محسوس کیږي او نه پلاس کې نیول کیږي، نه تیلې کې چول شي دی له وجودونه
پاغ عالم کې هغه شکلونه به راوالي په تله کې به واچي. نو ایمان او علم هم یو شکل لري، لکه حدیث کې پاک راځي وي مال پیوس کل او چې کوم رانه زیاتی شو مې حضرت عمر لا ورکل. نو صحابه ته تپوس کې دا الله رسول تعبیر یې څه دی؟ وې دا علم دی. ګور علم یې د پيو په شکل نبی علیہ السلام ولید. یا د قیامت پر ګډ براولی یحیی علیہ السلام له بچاړه ورکه بیلال کی الله بو دا مرګ دی لال ختم شو. نو مرګ د ګډ په شکل کې ولیدل شو. وی زما رګونه په ډک شو او یو مهر وسره زما په دې د پاسه ولاګاو او بیا په لاس راخ کسینه مې بند شو. وی یو غیبی تلراله. دا حدیثم په خصائص کبرا کې جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په مختلفو سندونو راوړی دی. یو سند نه دی، ګڼ سندونه ولا راوړی دی. دا ثابت کړی غیبی تلراله. نو دې یو چابلی کې ودرونم او بل چابلی کې بل سړی ودرو. نو بیا کسان غیبی راتل اغه زیاتول اخوا لس شو دی خوازه شم نو بیا ز درون شم، اخوا شل شو دی خوازه شم بیا درون شم، اخوا تلس لس بزیاتول اخوا سل شو دی بل طرف ته شم ز پی درون شم. نو دا یو فرشته دی بل ته وی چې بس می تلا کدا ټول مخلوق د دنیا د سره په یو چابړي کې واچو دی بل طرف ته لو دی په پاغي درون شي او دی په وزندار شي. د نبی علیہ السلام مبارک د خپل د پیغمبره د نبوت هغه مرتبه خودنه. انشاءالله خبره مې دې پورې کوله رونو چې جبرئیل علیہ السلام د دې کارون نه فارغ شو. نو نبی علیہ السلام ته او فرمای او چې اقرا او لولا سولولا. نو باز علماء یو حدیث نقل کړی دی چې د ریخمو په کپړه کې وته د آیتونه راوړل، دا 15 آیتونه او د ریخمو دا کپړه ډیره مزینه کړی و پاغه کې وته وی اقرا او لولا. نو جواب آسان شو، ما انا بقارئ. بخاری کې راځي ما چې زه خلستون کې نه زه امي ما خو نه سکول ویلې دي نه مې کالج کې سبق ویلې دي نه دارالعلوم او نه په مدرسه کې. خدا روایت یو پټه کمزور دی. مضبوط خبره ده چې جبرئیل علیہ السلام په یاد وته لګیا دی. دا مضبوط حدیث دی چې اقرا لولا چې زه درته کم سویم دا ما سره لولا. نو نبی علیہ السلام وتی ما انا بقارئ. نو دلته اوس تمام طالبان سوال کوي کہ نبی علیہ السلام خو عربی دی او په عربو کې فصیح ترین او بلیغ ترین شخصیت دی. نو دی ولی لستل نشي کوله. لکه تا ته بچي ما سره لولا یا رو رشابه ما سره لولا. نو ته پښتون او زره ته پښتو ویم نو پښتو لستل څه ګران خو نه ته ویل شي. نو نبی علیہ السلام عربی او فصیح بلیغ شخصیت ته او د جبن هم خشتخ کله مزیدار صفا جبل لري. نو چې جبرئیل علیہ السلام وته چې ما سره لولا نو نبی علیہ السلام ولی وی چې ما انا بقارئ نشم لستل. دا ولی وی دا په نبی علیہ السلام هیبت راغی. بعض وخت په انسان هیبت راشي ولی دومره غزان لغار دی او غر دی او دومره فرشتي دی مولیدلې او سینه مبارکم اوشلیدله او وزنم پکې وشو او ناشنا خلقم او جبرئیل علیہ السلام خپل قوت او طاقتم شتا او میکائیل علیہ السلام دی. نو په نبی علیہ السلام هیبت راغله دی. دا هیبت توجنه لستل نشي کوله. او کته چې دی خدغه وخت نبوت ورکو نو دا یره په ولې رااله په پیغمبر یره ولې راضی. نو یره د نبوت سره منافی شي نه دی، دا راضی. حضرت ابراہیم علیہ السلام متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي چې کله هغه فرشتي رالی د لوط علیہ السلام دا قوم د عذاب د پاره نو ابراهیم علیہ السلام ولا زر فورا قرآن شریف کې الله فرمایي فما لبث ان جاء بعجل حنیذ یو سخه ولا رويت ک. نو چې وی قتل چې هغه خو خوراک نه خوري الکه دا سغله دا کوم چتنی. نو ابراهیم علیہ السلام اوجس فینا لکه یرالا. نو قرآن شریف کې الله وی فلما ذهب عن ابراهیم الروع چې بیا فرشتو وته وی چې مون خدای الله فرشتیو تعالی د زوی زیر درکو او د لوط علیہ السلام قوم هلاکو. نو د ابراهیم علیہ السلام نه یرا لاړه. نو یرا خو په انسان راضی. پیغمبر د ډیر لوی شخصیت ته د خدای نه لاندې د مخلوق نه پورته مرتبه لري و انسان خدای کنه یرا په خامخا راضی. غاخونه د نبی علیہ السلام مبارک شهیدان شو یعنی زخمیان شو په احد کې.
تبه پی راځي، ټوخی پی راځي، بیماری پی راځي. انسانیت او بشریت خو په پیغمبر کې شته ذاتی تاور. نو یاره پیراله یا بل ځای کې راځي چې موسی علیه السلام کوم وخت کې امسا وغورځونه نو هغې نه مار جوړ شو، نو رستو شوته. نو الله ته لا تخف، مه یریږه، انه لا يخاف لدي المرسلون، زما په مخ کې پیغمبران ولې یریږي. نو دا طبعی یاره په انسان راځي، دا د نبوت سره اس قسمه منافات نه لري. خامخا یاره په نبی علیه السلام راله نو ما اقرأ نشي ویلې. نو حدیث کې راځي د بخاری چې جبريل علیه السلام ځان ته راته راغوست، فغتنی، ځان ته راته راغوستلم، زور یې راله راکړ. نو بیا وایي اقرأ لولا. اوس چېرته لوستی شي؟ مخکې خو صرف د ملاقات یاره وه، اوس خو پکې زور راغی. جبريل علیه السلام ملک ته فرشته ده، هغه ملکی قوت او طاقت د نبی علیه السلام په وجود کې وردن نه کوي. وی اقرأ، بیا وی ما انا بقارئ، اوس چېرته لوستی شم؟ نو دوباره بیا زور ورکا، بیا وی اقرأ، وی نشم لستل. نو درې باره بیا ولا زور ورکا، درې زورونه ولا ورکل. نو بیا وتی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. خرونو دا زور یې ولې ورکاو؟ د زور سره جبريل علیه السلام کوشش کوي چې مال خدای پاک کوم وصف را کړی دی او زما د سینې نه هغه نبی علیه السلام طرف ته منتقل شي. د دې اثرات ته یو څو مثالونه خیم چې ستاسو ذهن نه شبهه ختم شي. یو سړی راغی نبی علیه السلام ته مخامخ کېناست. چې کېناست دا سړی نبی علیه السلام ته چې د مسلمانېږم. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي ډېره ښه ده، وی صاحب یو ګناه ده د هغې نه ګورې نشم صبرېدی. مسلمانېږم خو د یوې ګناه نشم صبرېدی، ما له به په دې اسلام کې د زنا اجازت راکې. صحابه یې اوه وه اوف اوف دا څه کې؟ د نبی علیہ السلام په مخ کې دا خبره کې؟ قسم دی رسول الله مبارک خدای پاک عجیبه شخصیت پیدا کړي. د دې سیرت مقصد ګورې دا دی، صرف قصې نه دي. ټیک ته ځانم خبرول پکار دي د خپل پیغمبر د حالاتونه، پکار دي چې موږ خبر شو. لیکن غټ مقصد د سیرت دا دی چې موږ د رسول الله مبارک په تعلیمات او عملو کو زده کو. هغه اوسوه حسنه ده چې هغه سه اخلاق ځان کې پیدا کو. نو نبی علیہ السلام مسکی شو، ورانځدې قرب ورانځدې کا، نو بهترین انداز باندې اوس پوي وي تحبه لاختك، وی دا بدعملی بخور لخوخه کې چې ستا خور سره څوک بدعملی وکي، وی نه قربان فداک ابي و مور پلار مې درنه قربان، نه به ز خپل خور لخوخه کم، انا به بل څوک خپل خور لخوخه کې. وی تحبه لامك، مور له بد ګناه خوخه کې، وی نه الله رسول قربان نه زمور لخوخه نه به بل څوک خوخه کې، وی لور له به خوخه کې، خذل له خوخه کې، یو وتشماري، وی دا الله رسول قربان نه به ز خذل لور لخوخه کم، نه به بل څوک خوخه کې. بس سړی پېښو کنه چې دا بدعملی کوم نو چا سره به کومه، یا به بل چا خوري، یا به د چا لوري، یا به د چا موري، یا به د چا خزي. نو چې خپل له نه خوخه نو بل ولې خوخه، وی غل شو. نبی علیہ السلام څه چلو کو په دې سینه باندې وته لاس مبارک دا سراخ او اللهم طهر قلبه، خدای زړه ولا پاک کې دې سړی لا، واحسن فرجه او اندام ولا پاک کې. اصحابي وای چې د نبی علیہ السلام لاس زما سینې ته ورسېده. په ترمذی شریف کې راځي چې د نبی علیہ السلام لاس زما سینې ته ورسېده، وی قسم شهوت ختم او تختیده، او وی د دینه پس داسې زمانه شهوت لار چې زما بخپل بیبي تم د ضرورت هغه ډیر کم ضرورت پیښېده، پردو خلکو ته خو مې د سر نه د ګناه توجه بالکل ختمه شوه. دا یو شو. دویم مثال دل در کوم، حضرت جریر ابن عبدالله بجلی نبی علیہ السلام لېږه چا یو کعبه جوړه کړې وه د بیت الله په مقابله کې په یمن کې، نو دی یو لېږه وی لاړ شه او لښکر دل در کوم دا کعبه د بیت الله مقابله کې روانه کا. حضرت جریر ابن عبدالله وته وی سیب ز په اس نشم ټینګېده، وی چې په اس کې نم را پروزم، وی دل تراشه. نبی علیہ السلام ولا پشا لاس کې خاو او دعا وته وکړه، او د نبی علیہ السلام د لاس لګېدو سره زما په وجود کې داسې طاقت پیدا شو چې تر مرګه پورې مانه بهترین شاه سوار بل نشته او د اس نبی چته نیم پریوته. دا دو شو. درې مثال بدل درکم. حضرت ابو محذوره رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام چې کله مکه فتح کړه او طائف او حنین د علاقې فتح شو،
نو پیغمبر علیہ السلام را روانو نو زمونږ د کلی په خوا کې دمه واچوله دې د مکې سره خوا کې او باندې کې اوسېده وی د مانځه وخت شو نو مؤذن لګیا دی بانګ وای نو زم یو څو ماشومان نور دی مونږ دغه بانګي پیخې کوله اجي څنګه چې ویغه چې موالد پیخې بم کوله وی نبی علیہ السلام صحابه ته منډه کې د ماشومان رونیسه وی نور ته تختې د لوزي راټینګ کړم وی چې څنګه بوتل مو پیغمبر علیہ السلام ته مخ کې نولو وی ما ته وی شابه دا بانګ وا چې پیخې د کوله غزي وای نو دی وی دا د الفاظ دي وی زما دغه وخت پورې د نبی علیہ السلام او د بانګ نړۍ لوی نفرتو ډیر نفرت میو وی ما ته وی شابه وایا وی شروع میو کړه وی یریدم کمنه کوله مې نه وਹੀ شروع میو کړه خو نفرت میو نو پیغمبر علیہ السلام د الله سره واغښت او زما سره کې خو او زما په مخ یې دا سره راخو او د مخ نه لاندې لار زما د سینې له الله سره رسول مبارک وی د حضور پاک د لاس یخواله می په داله کې محسوس کو او وی د لاس لګېدو سره ته خدای بانګ خوخ ک نو شهادتین په نبی علیہ السلام دوه ځله وی زمونږ د طالبان وت ترجیع وی پازان کې یو ځل وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دې په یو ځل وی دوباره په بیا وی وی څنګه حال دې وی سه ایمان راته خایا هغه ابو محذور خدای مسلمان ک نو د مکه مکرمه مؤذن مقرر ک وی د مکه مکرمه مؤذن مته مقرر دا بل شو د دې ډیر زیات مثالونه دي د دې تاثیرات وی د روحاني اثر او روحاني تاثیرات وی نو جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ځان ته درې ځله راته باسي دې لپاره چې هغه د ملکیت سلاسه طاقت د نبی علیہ السلام دی ولی اوس به ملاقات جبرئیل سره بار بار کیږي نو چې بار بار کیږي نو هر وخت په داسې یره راځي نو قران شریف سره بسکای دا خو واحده نو هغه خپل طاقت او قوت وردن نکاو زمونږ بعض علما دی هغه یو اوګد درې نسبتونه دلته ذکر کوي نسبت انعکاسی نسبت القایی او اتحادی وغیرہ فاغه تفصیل د طالبانو سره تعلق لري نو درته نه وي دا درې زورونه نبی علیہ السلام ورکوته اقرا ګورونو لومبه قران شریف دا 15 آیتونه دي در حقیقت لګ به یو فوټې دلته سوچ کو 15 آیتونه دي سلور علمونه دي ګوره لومبه سلور علمونو ته اشاره کوي ظاهر کې هم منتصر 15 آیتونه ښکاري یو زمون پښتانه چې وتناظره وای نبی علیہ السلام ته وی اقرا ما سره لولا نبی علیہ السلام وسره لولي مون دا ماشومان ته چې سبق خایو نو مون ورته سوایو ناظره وتوایو چې دا پښتانه وتخویند وای او دا خزه متپخویند وای په خویند وایا په ناظره وایا دا ناظره شو دا قران لستل دا یو شو دوی وی ما سره وایا ما در تویلو چې راجح روایت دادی ما سره وایا چې زویم نو حفظ پیاد ورته یادای کاغذ ورنکه چې دا ځان سره کوړته یو سودا دی نه وایا حفظ ته ثابت شو او نبی علیہ السلام تبا هم دغه قرآن شریف چې څنګه جبرئیل علیہ السلام تلاوت کو نو یادې د باورته دریم عقاید ته اشاره شو اقرا لولا بسم ربک الذی خلق ورلم به آیت الذی خلق دا هغه ذات نوم واخلا چې هغه د ټولو کائناتو خالق دی دا د عقیدې لوم به باب شو چې کوم ذات دا ټول کائنات پیدا کولی شي اپتا کې د لستو طاقت هم پیدا کولی شي چې کوم ذات د نست نه هستا کائنات وجود تراوستی شي نو تاکي بغیر د مدرسې او د سکول او د کالج د سبق ویلو نه مضبوط فصیح بلیغ او یو بهترین معلم د انسانیت د نه الله جوړول شي او خدای پاک وکړه زم دا غار حرا ولی خدای منتخب کړه دې کې الله یو بل حکمت ته اشاره کوي چې د دین خودل نه بلډینګ غواړي نه لوی مدرسه غواړي او نه لوی دارالعلوم غواړي کلوی مدرسې لوی بلډینګ لوی دارالعلوم او لنګر او دار هاستل وغیرہ ارس پکې ونوړي نو ټیک ته فائدہ به ډیره زیاتې خو که یو سړی وي ز دین بل تر رسول غواړم او دې په یو شعر ځکه کې ناستو د دین کارې شروع کړ او په یو شال جمعات کې ناستو د دین کارې شروع کړ نو رب العالمین بردنه مخلوق ته ډیر خیر ورسای ګور غار حرا کې د انتخاب شو او لومبه خبر عقیده ده بنیاد د انسان د عمل عقیده ده ګوره کا عقیده نه بربادای او تدیر منځونم کې وړي نفلونم کې وړي تهجدونم کې نو ګوره دا د خدای پنيز د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري الذي خلق او مفعول به نشتره طالبان په پويږي
دین رستو یو مفعول غواړي الذي خلق، دا نه چې خلق السماوات اسمانونه پیدا کړل، یا خلق الارض مکه پیدا کړه، یا خلق الانسان انسان پیدا کړ. دې کې تعمیم ته اشارت ته چې د ټول مخلوق خالق څوک ته؟ رب العالمین. نو چې دومره لوی ذات ته ادا سره او داغه نوم بسم ربک د مدد د پاره دی، بیر استعانت ته پاره ده د الله د نوم مدد ځان سره واخلا چې کم ذات د کائنات او خالق دی، تاکي د وینا طاقت او د معلمیت د انسانیت د معلم طاقت پیدا کړل شي. ربک کې دویم عقیده ته اشارت شو چې عقیده بده دی چې ګورې د دې ټول خالق رب څوک ته؟ الله دی. رب د مربي په معنا سره دی یو شی کمال ته تدریجا رسول، لکه نطفه ده دا غینه د مور په ګیړه کې خشته خپل انسان جوړ کو، او بیا چې بار میدان ته راغی نو هغه کم دی ته کمال ته ورسو. دې ذات ته څه ویل کېږي؟ رب وته وای. هر یو سیز د لاول پټي وی تدریجا رو 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 په قلار کمال ته ورسي. دې زمیدار ته مجازي رب وای، لکه چې ته غروزی نو کله سره چي، کله خاطراشي کوي، او کله دارو درمل، نو هغه بوټه کمال ته ورسیږي. دا مجازي دی، په حقیقت کې دا کارونه الله کوي دی او ظاهري سبب. نو رب سمانا تاکي تدریجا د لستلو او د بل د پویولو او د قران د تعلیم طاقت ز پیدا کوم رب نیمه. او دریمه خبره شو بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. دا عجیب دلیل دی. انسان د وینې د یو لوتړې نه پیدا کړ، د مور په ګیډه کې. علق اصل کې د علوق نه ماخوذ دی، یو هغه شی چې هغه چسپان کېږي یو شی پورې، هر شی چې وي یو بل شی یو شی پورې چسپان شي او ولګي یو ځای کې یو ټاکې دی راواغشته یو دیوال پورې دی ولګولا، دې ته ویل کېږي. د دقه سیز نه الله یو خشتخ کل انسان پیدا کړ. خلق الانسان یو انس او محبت والا او یو قابل شخصیت، دا دغه چیز نه خدای پیدا کړ. نو الله وی چې دا کول شم. ګوره لوی عقیده ده، خالق شو، مالک شو. دا ماشوم چې بیا د مور په ګیډه کې لویږي، د دې لویولو پسې چې څومره طاقتونه لګېدلې دي، دا طاقتونه ټول د چا په لاس کې دي؟ دا د الله په لاس کې دي. دې ماشوم ته دغه وخت کې د نوکان جوړېږي د مور په دې ګیډه کې، د غوښه جوړېږي د مور په دې ګیډه کې، د سرمن جوړېږي د مور په دې ګیډه کې، دنه د وازګه جوړېږي، د ویخته جوړېږي په سر د مور په دې ګیډه کې، د ګرده جوړېږي، د جگر جوړېږي د مور په دې ګیډه کې، د کلمې جوړېږي د مور په ګیډه کې، د سرمن جوړېږي، د چربي هر څه جوړېږي. دا خو مختلف طاقتونه غواړي کنه، دا رسنه جوړېږي. دا مختلف طاقتونه چې د مور د ګیډې ته الله تعالی د مور د طرف نه په یو پایپ او په یو طریقه باندې وردن کوي. دا او هر شیخ خپل ځای لذي. نوکان جوړېږي دلته په دې ګوتو کې، دا نوکان چتم په سر کې جوړ نشو. دا بعضې بدبختیان وایي د اتفاقیاتو سره کار کوي. هلکه اتفاقي بچیا دا خپې چېته سر کې جوړې نه شوې، څنګه اتفاقیات دي؟ دا لاسونه چتم په دې کونډو کې جوړ نشو، دا پوز او سترګې چتم په دې سټ کې جوړې نه شوې، او دا مخصوص اندام چتم په خوله کې جوړ نشو. دا څنګه اتفاقیات دي؟ هر شی چې کم ځای له مناسب دی هغه ځای له خپل طاقت رسوي. د مور په ګیډه کې دا کارونه څوک کوي؟ دا دې ته رب وایي. رب دا معنا ده، دا مفهوم دی. نوک چې د کم شي نه جوړېږي هغه شی به حق ځای له رسي، هلته به نوک جوړېږي. سرمن چې کم ځای کې جوړېږي هغه طاقت به حق ځای له رسي، نه هلته به سرمن جوړېږي. غوښه چې کم ځای جوړېږي هغه طاقت به هغه ځای له رسي، هلته به غوښه جوړېږي. جګر چې کم ځای کې الله مقدر کړی دی هغه شی به هلته دی، هلته به جګر جوړېږي. دې ته رب وایي. یوازې دا نه چې پروردګار او پالون کې رب یو ډېر لوی وسیع مفهوم لري. خپې ولا جوړ کې، عقل ولا جوړ کې، دماغ او نری رګونه بیا په دې عقل په دې مازغو کې، او په هغې کې د وینې چلن نه پکې بیټري شته او نه ټرانسفارمر شته، او ستا زړه لګیا د خپل حرکت کوي او وینه سپلای کوي او خراب او باسي او تازه وینه وجود ته رسي، او په وینو کې بیا هغه خلیې هغه څومره دي او په زرګونو هغه سپینې او سرې او قصې پسې. دا چا پیدا کړلې؟ دې ته رب وایي. رب دا وته خی چې زه رب یم، نو تاکې دا لوستلو او د تعلیم طاقت پیدا کولی شم. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. دوه خبرې دي. ربک الاکرم بعضې وخت کې یو سړی د یو شي تقاضا کوي چې زده کم، استاد یې شومي، استاد ورته پوره خبرې نه ښایي. یاره ولې دلته که زه دا هر څوک یم خو دې ما سره یو شان شو. الله وی ربک الاکرم ګورې د سخی مخه چې د کوم څیز تا ته ضرورت دی فټافټ به درته حاضرېږي. زه به درته ښیم. ربک الاکرم الذي علم بالقلم.
اوس دې کې بل اشارت شو علم بالقلم اسباب به استعماله مام د جبريل علیکم دې ستا یو سبب دی قلم شو مثلا دې زمانہ کې کمپیوټر شو مثلا بل یو شی شو د تعلیم او د تعلم په لار کې چې کوم اسباب دي خو هغه زمانہ کې کمپیوټر یاد کړی وي شاید چې خلکو چې داله څه شي دي قلم استعمال شو نو د علم دوه قسمه دي یو سړی چې علم زکې دوه سبب دي یو ظاهری سبب هغه ته وای قلم شو مثلا دې ته کسبی علم وای او یو وهبی علم دی قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا وی اغا فضل الله علیک عظیما وی اغا شی تا ته نو معلوم او ما ده تاخو یا ماشوم ته هدینا النجدین د خیو د بد لار خودل یا د غوا بچی پیدا شي د سلور خپې چیخلی او د مور غلانز هغه په خله باندې لشي دا طریقې دا غ وهبی سيزونه دي الله تعالی القا کوي په یو طریقه دې ته وهبیات وای او یو کسبی دی هغه کې اسباب له دخل وي نو دواړه وتدل تخی علم بالقلم کې کسبی د قلم ذریعہ دا واسطی په ذریعہ چې کوم علم حاصله او ورپسې راځي علم الانسان ما لم يعلم دا غ وهبی سيزونه شو نو عقیدم شو پکې او بل اخلاقیات متخی نبی علیہ السلام ته چې اقرا بسم ربک اخلاقیات باب دادې چې ګوره د الله نوم بزن سره مرګ کې به د الله د نوم نه به یو کارم نه کې دلته موږ په علاقه کې یو کس ډېر ځات مالدار شو دې گاډو کاروبار وکاو ناګانه پرې وته گاڑی ملال کورونم ختم شو او عجز فقیر شو نو مې د یو ډرایور نه تاسو کاله کومه دا سړی خو ډیر زیات اوچت لاړ جیدادونه واغشتل شو او گاډیم شو او اعتباد او ځای په بنگلیم شو او یکدم لال پرې و دار سره خلاص شو د کرے کور تلا ماته وجدا یو سیس خراب کو وی سواد کم گاډي واغشت شوروم کې نه وی گاډي واغشت وی چې وام غشت نو ما چابي را واغشت دې نه کلمه ورکړه چې والا نه کده خدای نوم والا استاټه کا وی ما ته وی چې ها ته خدای نوم زه هغه گاډي علم چې بي د خدای د نوم نه استاټيږي ما په 5 روپے ورکړې بس وی اقزت سات میں پلټکاو خوړه ملکان کې اکسیډنټ شو چې واپس راتلو زم زخمی شوم ام زخمی شو او گاډي چور چور شو ختم اغه نه پس زوال را غیر څه ختم شو ځکه پیغمبر علیہ السلام فرمای كل امر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع يا اجزم هر کار چې غستا مهتم به شان کاری ابد خدای د نوم نشورو کې بسم الله مو سره وې نو دا بسر ترسي او کله خدای نوم دی وسره وانه غشتر ته ونرسي رونو د اسباب د چا پلاس کې دي دا الله ته ما تاسو اسباب استعمال کړ لیکن اسباب د چا پلاس کې دي او استاد الله سونه چا طاقت کې دي نه الله نو الله نه به مدد غواړي بسم ربک او الاکرم لفظ چې ز سخیم تا ته علم خیم تبم دار کې د کرم ماده پیدا کې او بل تبغوري خې بهر کې دا سلور علمونو باندې مشتمل دا آیتونه نبی علیہ السلام ته ورکړي شو او رسول الله مبارک کور ته راغی چې څنګه راغی او په خدیجه رضی الله عنها نه نوت نو یخنی کېده کور ته نه نوت وی زملونی په ما صادر واچوي ډېر لوی زور پر راغی قرآن حکیم کې ځان له زور دی حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي دا د وحی کاتب دی وحی به لیکلا سوتی په اتقان کې دا حدیث نقل کړی دی وی یو ځل وحی نازل شو د نبی علیہ السلام دارون مبارک زما دارون د پاسه پروتو وی زما دیرون له دون زور ورک کادت فخذی ان تردوا چې قریبو چې زما دارون دی ټوټه کړي ډېر علامات کړي او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام په اوخه سور او پساروي ټینګې دی بنو چې ساروي فورن بکې نهسته او بی بی عائشہ صدیقہ فرمای بخاری شریف کی حدیث تے ولقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد سخت یخنه کې چې بکله وحی نازلې دلا لکه جنوري او دسمبر میاش نو چې ما بد نبی علیہ السلام دی مخ مبارک تو قتل نو ان جبینه لا يتفسد عرقا و د تندینه به د خلود قطار لاندې را روان او بل حدیث کې راځي حضرت عمر فاروق او د حضرت علی روایت ته په بخاری شریف کې راځي د جعرانی په مقام دی اعلی حضرت عمر توی یره ما تا غټیم بسنګ او خی چې په نبی رسول الله وحی راځي وی پورېګه چې کله شروع شي درته به ویم وی دې کې نبی رسول الله نه چا د مسلې ته پوسو کو وحی را شروع شو وی حضرت عمر ما ته راشه اعلی ورته ګوره وی چې نبی رسول الله نه وحی آثار لاړو ما وتکتل وسترګې ته کې سره سره وی او رګونه د مخې پړسېدلی او غټه غټه ساګانې غشتلې نو دا ان سنلقي عليك قولا
ثقيلا. د ثقيل یو قابل معنا د مشوره یو دا چې نبی علیہ السلام له ډېر لوی زور ورته نو دالم به وه وا نو ډېر لوی زور او hebat په نبی علیہ السلام راغی او کور تراغه او بیا بیبي خدیجه رضی الله عنها ته په ما صادر واچو بهر کې فرونو دینه باقی چې واقعات حالات دي اب ان شاء الله اند جمعه کې درته بیان کوم خو زه درته دا وایم چې د سیرت د نبی علیہ السلام د اورېدو په مقاصد ځان پوي کې یو مقصد دا دی چې موږ د خپل پیغمبر د حالاتو نه ځان خبر کو موږ د دنیا د لیډرانو د حالاتو نه څونه خبرېږو او دا قائد اعظم په دې تاریخ پیدا دی او په دې وفات دی او پاکستان جوړېدو سره مثلا تعلق دی او اقبال علامه اقبال او فلان کې او فلان کې او فلان کې نو زموږ د دین لوی رهنما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په کار چې موږ د غي د حالاتو نه ځان خبر کو زموږ د ایمان او د اعمال دې د غوی د برکت نه دی او دا یاد ساتي چې د چا عظمت په لکه کینی کنه نو هغه سره فطری نفسیاتی اثردار کې هغه سره مینه محبت پیدا کیږي نو مینه محبت به پیدا شي او د مینه محبت مقصد اتباع د نبی علیہ السلام د ګوري غټ مقصد دا دی چې جمدی قوم هغه چې د خپل مشر تاریخ ير نکي یاد وساتي او چې کوم قوم د خپل مشر زور تاریخ ير کا دا مل قوم دی مل انګريز زمون په وطن کې په نظام تعلیم کې داسې خباستون را دن کړی دي چې زمون په نظام تعلیم کې کومه سچ پیغمبر مبارک له پکار ده او داغه صحابه له پکار ده او شریعت له پکار ده دا هغه حسین زمون نظام تعلیم محروم پرې خېده زمون بچي بخلوي تعلیم بو کی او خو علم به حاصل کی خو چې کوم اسلامی تربیت تلاغه نه خلاص پاتې وي زمون حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه داغه خبره مې ده نه کړې په مدینه منوره کې ناستم یو وکیل دی د هزارې مانسيري وی ما ته ویسه کې برخوردار مې چې د جامع کې سبق په وی ما ته خلک اسمان ته خطر سپومه ته خطر او ته زړو پسې ګرځي وی ما ته چې کاکاجي هغه سپومه متا ته پرې ده هغه ته تخېجا او د بدر خپل پیغمبر زاړه یادوم وی بیا ما ته وی چې برخوردار دا نبی رسول الله د اکبر بچا زمانہ کې تیر شوی دمه چې تاسو دا پته نه لګي یاره ما خو پلان کې سکول کې او پلان کې سکول کې سبق ویلې هغه سکولونو چې دا د ګنداو خلکو سره تعلق دی میشن او دا فلان کې فلان کې د خپل پیغمبر د تاریخ نه دی خبر او دا غا الفاظ دو ما تاسو یاد دي وی په لاهور کې یو پرچا د جرنالیزم کې دا سوال راغلی چې په نبی رسول الله نوټو لیکه نو هغه سوال دا سیو چې د خنداونو بیا هغه شی بار اخباراتو ته راوته او په اداري لیکل شوی وي نو چا لیکلو په مکه مکرمه کې یو مالدار کور کې پیدا دي چا لیکلو چې د میټرکا پورې تعلیم په مکه کې حاصل کو او اعلی تعلیم له آکسفورد یونیورسيټي ته تللی او چا پکې په کشمیر کې پیدا شوی دا د خپل پیغمبر مبارک د تاریخ نه خبر څومره لوی احسانات دي محسن انسانیت بلکې زه یو جمعه برته پدیم بیان کوم چې نبی علیہ السلام یوازې د انسان د پاره نه وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حیوانات د پاره د رسول الله مبارک وجود رحمتو غلامان او وینځه او صوت ویل کې کافر او حیوانات د ټولو لپاره یو بهترین نظام مونږ ته پرې خېده او ټول نظام کې رحم نن خدا زمونږ د اغیار لګیا دی چې وي او په اسلام باندې د دهشتګردۍ یو غټ لیبل د پاسه لګولې دی اسلام کې چې کوم مودت ته اسلام کې چې محبت ته انسان ته انسان ولي وي انس د خپل ماده انس ته انس الفت ویل کېږي یو بل سره الفت بساته افسوس چې مون خلکو خپل اسلام نه دی پیژندلې د اسلام غلط روح ته مونږ ته څوک پیش کی نو مونږ وای دا اسلام دی مونږ ته پته نه لګيږي نو اسلام نه ځان خبرول پکار دي د پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي اسلامي تعلیمات نه ځان خبرول پکار دي چې مونږ پاغي باندې عمل وکړو رب العالمین مونږ د نبی عليه السلام مبارک لږ می وخت بدل زیات واغشتو پروردگار داغي په تعلیماتو زموږ عمل نصیب کړي الله زمونږ اسلامي اخوت نصیب کړي پروردگار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورولې شوی دین داغي عقاید اعمال اخلاق پروردگار زمونږ نصیب کړي او زمونږ په معاشره کې د قران او سنت نظام راولي امن پکې راولي سنت سکون پکې راولي الله کا څوک حاجتمند حاجتونه پوره کړي څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي څوک مقروضین قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي چاته څه پریشانه ټینشنونه یې غوله په خیر او په خوشاله بدل کړي الله ته زموږ ناراضي شي زموږ ټول اعمال د خپل رضا د حصول ذریعہ وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد یو سړی مرشي او داغه قاتلان غني بالکل په یو کس باندې غنو کسانو لم قصاص ورکې دي شي
یو حضرت عمر په زمانه کې داسې شوی و کسان ګڼو نو ودا خو سره یو مړ دی او ته په ګڼ کسان وجنې وی کټول د صنعا خلق په قتل کې شریک غیله هم په سزا ورکوم. دا وظیفه ده چې د بل دغه کې ته ویم بیروزګار دی الله تعالی دې ولر خیر روزګار ورکړي. حضرت عمر فاروق هم د زوی متعلق کوم واقعه ده چې زنا والا چې سزا ورکړل شوی ده دا واقع ټیک نه ده. حضرت عمر رضی الله عنه د زوی متعلق یو مشهور واقعه ده بعض خلک ذکر کوي چې هغه بیا کوړې ورکولې او دا شو دا مضبوط سند سره ثابت خبره نه ده دا مو بیانوي.